دا نادان بابا سره نږدې شینواری ټاون کې د ترقیاتي منصوبو افتتاحي تقریب منعقد شو. په دې موقع د سوکنو سابقه نائب ناظم حاجی احسان الله خان او د پی ټی آئی ضلعي رهنما ملک شاف خان مشر ملمو. په دې موقع مشر ملمنو په سوکنو کې په جاري کارونو باندې رڼا واچوله او وی چې ان شاء الله ډیر زر به سوکنې یو مثالي اکلې جوړ شي. تاسو ډیره شکریا ده کوم مسلمان بھائی، الله فضل وکړو د علاقې یو ډیرینه مسله وه او دې کې موږ سره الله مدد وکړو او د دې د مسله خدای حل کا ان شاء الله. یوازې دا نه ده، دینه مخکې که د بجلی مسله وه هغه خدای حل کا. مونږ دې ته اول سره دلته بجلی نه و، ترانسفارمر بجلی تارونه ترانسفارمر هغه هم راوستو خدای. د هغې نه باوجود بیا د هغې نه پس چې کوم دی سړکونه خدای جوړ کړل. دا کوسم ده ان شاء الله. په دې ځینه زما د خلکو سره وعده ده او د الله پاک نه ان شاء الله امید ساتم چې د میاشت نیمه کې چې دلته دا کمې کوڅې پاتې دي دا به خدای برابرې کړي ان شاء الله، دا به هم جوړوي. د ترقیاتي کارونو زموږ تسلسل الحمدلله جاری دی. زمونږ پی ټی آئی چمکنی چې کوم ایم او زمونږ کوم مقصد و الحمدلله هغه جاری او ساری دی. او تاسو کتل د شینواری ټاون دا کوڅه چې کومه ده دا ډیره زیاته پسمانده وه، ډیر زیاتې تکلیفات دلته. ناظم صاحب زمونږ ټول ملګرو په شریکه باندې دا ترقیاتی سفر روان دی ان شاء الله. خپل مشرانو سره سید اشتیاق ورمړ، ارباب امیر، تیمور جګړه او دا به ان شاء الله نورم مخکې وځو او کوشش پم دی چې زموږ په کلی کې یو کچا کوسم پاتې نشي ان شاء الله تعالی. موږ چې د حاجی احسان الله صاحب او ملک شهاب صاحب ډېر شکرګزار یو، شکریه ادا کوو چې دومره غټه مسله او کوم مشکل موږ ته دلته باران به وشو، خټې به وي او څوک به جومات ته نشو تللی، د نکاسۍ هم ډېره مسله وه، د روډونو هم ډېره مسله وه او موږ چې د دې د څومره شکریه ادا کړو کمه ده. چې باران شو سړی مړي ژوندي نشو تللی، موږ له نشو تللی، زنانو ته ډېر تکلیف و، وړو ته تکلیف و او موږ چې احسان الله څومره کار وکړو موږ ډېر شکرګزار یو. موږ ته ډېر تکلیف و او دا لارې دا کوڅې موږ له پخې د دې ناظم صاحب موږ ډېره شکریا ادا کوو. دلته کې به موږ چې راتلو دلته به اوبه ولاړې وې، شپه او ورځ ماشومانو ته تکلیف و، بوډاګانو ته به تکلیف و، څوک په جومات ته نه شو تللی. دلته د دیره ده موږ سره جفته مړی به وشو، دلته به خلک راله وایي دا څنګه خلک دي، دلته کې څوک نشته. د هغه زموږ دومره عزت وکړو، احترام یې زموږ وکړو، د موږ د کوڅې ګلې هر څه یې پاخه کړل، ډېر کارونه دراله وکړل او د ده موږ ډېره شکریا ادا کوو. الله د په عمر کې برکت واچوي. د محلي خلکو په ترقیاتي کارونو باندې د پی ٹی آئی د رهنماو شکریہ ادا کا. نعمت سبحان، چمکنی ٹی وی، چمکنی.